سیډو ترومبوسایټوپینیا. سیډو ترومبوسایټوپینیا سره چې کله پیشنټ ته مایلډ ترومبوسایټوپینیا سي دا پلیټلیټس کاونټ کمی خو ورسره اسوسییټډ سیمټم چې دی لایک بروزینګ میوکوکوټینس بلیډینګ دا هم نه نو پرسنل فیملی هیستوري اف بلیډینګ ډیستیسز او نو ابنارمل فزیکل ایگزامینیشن ایوریثینګ ایلس از نارمل صرف پلیټلیټس کاونټ کم دی ته سیډو ترومبوسایټوپینیا. دا مطلب دا دی کنه چې پلیټلیټس چې هغه په باډي کې دنده برابر دي خو تا بار دغه کې چې واچول کنه لیپ کې ته پلیټلیټس ته د پیشنټ نو واغستل صحیح ده. نو مونږه پلیټلیټس چې کواګولیشن ونه کې پر اډیټا اډ کو کنه نو بعض اوقات اډیټا خلاف انټي باډي جوړ شي او انټي باډي چې جوړ شي انټي باډي او انټيجن ریاکشن د وجې نه شروع شي کلاټینګ وشي نو موږ ته د اصل کې دا کلاټینګ چې دا په دغه کې ټیسټ ټیوب کې دنده وشي صحیح ده په باډي کې دنده نه دی په ټیسټ ټیوب کې د اډیټا تا واچو کنه چې دا کواګولیشن ونه شي او هغه الټا کواګولیشن وکړو نو دې ته وي سیډو ترومبوسایټوپینیا. د دې کنفرمیشن موږ څنګه کوو چې موږ دغه په دې کې موږ ته په پیریفرل سمیر باندې کې به لارج کلمپس اف پلیټلیټس ښکاري هغې د پکچر درته شو کومه خو په د دې مونږ کنفرمیشن څنګه کولی شو چې مونږ د نان ایرټا انټي کواګولنټ استعمال کړو یوازې ایرټا خو سره انټي کواګولنټ نه دی موږ سره هیپرین هم دی سوډیم سټریټ هم استعمالولی شو چې کله موږ دا انټي کواګولنټ استعمال کړو نو د ترومبوسایټوپینیا به ختمه شي صحیح ده. او دغه دی چې کله ایرټا استعمالو نو ترومبوسایټوپینیا مطلب دا پلیټلیټس لا انټي باډي جوړ شي هغه ریاکشن وکړي کراس ریاکشن د وجې نه دا کلاټس جوړ شي چې بیا پریفرل سمیر ګورو موږ ته پلیټلیټس کلاټس میلاویږي. پریفرل سمیر وګوره نو په دې ماته کې کلمس اف پلیټلیټس ته میلاویږي. 24 women دی with 10 week of gestation راغلی ترومبوسایټوپینیا د 10 week of gestation په کې یاد ساته دا یو اهم ډیفرنشیټینګ پوینټ دی. ترومبوسایټوپینیا د پلیټلیټس کاونټ 90,000 دی خو د ویده ته مخکې اپیسټکس شو ډیورنګ چایلډهوډ خو هغې نه بعد ورته نیور هیډ ادر بلیډینګ ایشو نو داسې ګپ دی پوزه بیا ماته شي صحیح ستا خطا کول لپاره راکړي وي د دې نور منسټرل سایکل چې دی هغه نارمل دی پلیټلیټس کمېدو د وجې نه منسټرل بلیډینګ پرولنګ کېدی شي هغه بالکل نارمل دی فزیکل ایگزامینیشن ټوټلی نارمل دی صحیح ده. نو وی چې دغه دی physical examination is unremarkable repeat platelets count still 98,000 دی کنه نو peripheral smear is shown in the exhibit په دې کې دا بالکل کلمس اف پلیټلیټ چې دی هغه واضح ښکاري نو دا څه شی دی سیډو ترومبوسایټوپینیا یعنی په انسان باډي کې هیڅ نشته خو بهر اډیټا سره کراس ریاکشن د وجې نه کلمس جوړ شي د کلاټس جوړ شي د پلیټلیټس کاونټ یې کم کړلی. د کې یو اهم ډیفرنشل دی ګیسټیشنل ترومبوسایټوپینیا. ګیسټیشنل ترومبوسایټوپینیا دا ده چې کله پلیټلیټس کاونټ چې دی دا په پریګننسي کې هم کمیږي صحیح ده خو هغه چې دی سیکنډ هاف اف پریګننسي کې یعنې 4.5 میاشتې یا 15 میاشتې بعد دا مایلډ ترومبوسایټوپینیا په پریګننسي کې کیږي. بل په پیریفرل بلډ سمیر چې دی که نه نو په هغې باندې که پلاسټي یا پلیټلیټس میلاویږي کلمپینګ به نه میلاویږي په دې کیس کې موږ ته کلمپینګ میلاو شي او دا 10 ویک اف ګیسټیشن باندې کیو او پریګننسي والا ترومبوسایټوپینیا چې دا هغه سیکنډ هاف یعنې 4.5 میاشتې نه والا 15 میاشتې پس په پریګننسي کې شروع کیږي. rectus sheet hematoma چې دا کنه د پر ریسک فیکټرز دی ابډامینل ټراما فورسفل ابډامینل کنټرکشن لایک سویر کفینګ د وجه نه rectus sheet hematoma کېدی شي. rectus sheet د ابډامین مسل لیکنه نو د هغې په شیټ کې چې وینه جمع شي انټي کواګولیشن د وجه نه کېدی شي اولډر اډلټ فیمیل کې کېدی شي. کلینیکل فیچر پسې اکیوټ انسټ ابډامینل پین وذ پالپیبل ابډامینل ماس دا وینه چې راکنه دا به یو غوټه جوړه کړي په ابډامن کې چې جمع شي نو پالپیبل ابډامینل ماس په میلاویږي. بلډ لاس د وجې نه به انیمیا میلاویږي لیکوسایټوس میلاویږي پلس ماینس وومیټینګ فیور نو آسان الفاظو کې ابډامینل ماس او پلس بلډ لاس انیمیا. management سره hemodynamically stable کې serial monitoring of CBC او reverse anticoagulation and transfer blood product when appropriate. unstable case کې به angiography with embolization and surgical ligation نو unstable کې جدا treatment او په hemodynamically stable کې just monitoring. اوس rectus sheet hematoma کې important sign دی ته fourth grade sign دا دی کنه چې دا abdominal mass چې دی دا به mid line نه کراس کړي سیده یو سیټ ته به موجودي او بل خبره د مومنت اف لوور ایکستریمټي دی وجنه به دا نه چینج کیږي نو دا rectus sheet hematoma ده. rectus sheet hematoma کې source of bleeding څه دی هغه inferior epigastric artery. 69 women the abdominal pain for a fast several hours that is worsened by cough or movement وی دا epizabanal inventocoagulants ali هغې د وجې نه یو هند شو. palpable mass your tenderness and guarding just lateral to umbilicus on the left side मतलब midline ना यो side ته موجود دی doesn't cross the midline and doesn't change with the moment of lower extremity no fourth grade sign positive دی او د وینې لاس ته وجه نه هیموګلابین کم شي دی لیکوسایډ زیات شي دي نو لیکوسایټوسس هم شته هیموګلابین هم کم شي دی نو داسې شي د rectus sheet hematoma. mediastinal compartment structure and masses anterior mediastinum چې کنه په دې کې structure سره thymus lymph node middle mediastinum کې lymph node pericardium heart and vessel trachea and main bronchi esophagus posterior کې neural tissue vertebra and lymph node نو anterior mediastinal masses چې کنه په دې کې thymoما راځي lymphoma راځي germ cell tumor like teratoma seminoma
نان سیمینوما او تایراید ټیشو لایک اکټوپیک سبسټرنل ګایټر وغیره راځي. میډل کې بس لیمفیډیناپاتیز لایک سارکوډوسیس لنګ کینسر لیمفوما په میډل کې هم راځي. بیناین سیسټیک ماسز لایک پیریکارډیل او برانکوجینیک سیست. نو دا هغه هیماټالوجي 3 کې الریډي ما ډسکس کړی خو دا سلایډ مالته نو در سره شیر کړی. بل واسکولر ماسز اسوفیجل ټیومر. پوسټیریور میډیاستینم ماسز کې نیوروجینیک ټیومر راځي. میننجوسیل سپاینل ماسز ان لیمفوما. نو لیمفوما چې دا په انټیر میډل او پوسټیریور دریواړو کې کېدی شي. ډرګ انډیوس نیوټروپینیا چې کنه نو د کې کامن ټریګر سری میتاموزول پروفایل تایوراسل او ټرایمیتوپریم سلفامیتاکسازول یعنی ټي ام پی اس ام ایکس کلازفین او سلفاسیلازین 4 ډرګ د نو ډیر په اسانه ورته خستا نیمونیک جوړ کا. په دې کې میکانیزم څه دی؟ ड्रग आर मेटाबोलाइट बाइंड न्यूट्रोफिल एंड ट्रिगर सेल मीडिएटेड इम्यून या हेमरल रिस्पांस. मतलब ड्रग या मेटाबोलाइट न्यूट्रोफिल ता बाइंड शो इम्यून रिस्पांस जनरेट कई दो न्यूट्रोफिल बकम शी या ड्रग या मेटाबोलाइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैमेज ग्रेन्युलोसाइट प्रिकर्सर नो दी वजह होमा ताकि मैनिफेस्टेशन बसी याद साता विद इन 3 मंथ ऑफ ड्रग एक्सपायर दा सने कल मख ड्रग शुरू कड़े उस वर्ता शी तो ची दा दी वजह दे दा विद इन 3 मंथ्स भी मैनिफेस्टेशन बसी ओरोफेरिंजल अल्सरेशन सही दा खुली के अल्सर जुड़ शी अब दा जुड़ शी दा वेरी कॉमन फाइंडिंग दे खुले की या फेरिंग्स के अल्सर प्लस माइनस फीवर सही ده او ادر سیل لاین به انفیکټډ دي. صرف نیوټروفیل به کمی نور هر څه چې دي مطلب لیمفوسایټ چې دي ایون دبليو بي سي کې هغه هم برابري ار بي سي هم برابري پلیټلیټس هم برابري. مینجمنٹ سره ډیسکنټینیو انسایټینګ میډیکیشن انټي بایوټیک ان د سیټینګ اف ټریټیبل انفیکشن او کنسیډر گرینولوسایټ کلونی سټیمولیټینګ فیکچر. 25 مین دی with fever sore throat and malaise. The patient was diagnosed with inflammatory bowel disease sulfasalazine شروع کړ د ټایم اوس ورته فیور دی 101 صحیح ده. دینه را مایلډ اوروفرینجل اریتیمیا ده with no exudate another feature شو او لیکوسایډ چې دی هغه 1800 دی صحیح ده ډیر زیات کم دی. نو دا چیست ایکسرسایز نارمل what is the next best step in management هغه د discontinue sulfasalazine. نو صرف نیوټروفیل کم کړي نور everything else is normal او سره pharyngeal oropharyngeal erythema of fever دی او sulfasalazine history ده. another 24 main day with fever chill and sore throat صحیح ده. نو پیشنټ چې هغه الکوهول یوز ډیسارډر د وجه نه ورته سیروسس چې مطلب شراب هم استعمالي او بکټیریل پیروټینایټس هیپاټیک انسیفالا په دې لپاره ټي ام پی اس ام ایکس استعمال کړل. اوس ورته فیور دی او فیرنجل اریتیمیا اینډ السریشن دی. نو فیور او فیرنجل اریتیمیا السریشن ملاو شو ان د سیټینګ اف ټي ام پی اس ام ایکس. نو او بل خبره لیکوسایټ چې دی هغه 1500 د نیوټروفیل 15% دی صحیح ده. نو نیوټروفیل ډیر زیات کم دی. نارملی نیوټروفیل پرسنټیج چې دی نارمل پرسنټیج 45 to 70% دی. څه د نیوټروفیل ډیر زیات کم دی. نو which of the following best explain the patient leukopenia هغه د میډیکیشن and adverse effect صحیح ده. ټي ام پی اس ام ایکس واجنه دته نیوټروفینیا شي ده. نو په دې کې اپشن A او اپشن نمبر E دواړه چې دي الکوهول انډیوس بون میرو ټاکسیسټي او وټامین بي 12 ډیفیشنسي نو دا هم ډیر اهم ډیفرنشل دی. نو شراب د وجه نه یو سیروسس کیږي سیروسس د وجه نه لیکوفینیا به کیږي لیکوسایټ په بلډ کې کم شي. بل شراب چې دا ډایرکټلی بون میرو ډیمیج کوي نو هغه د وجه نه بون میرو ټاکسیسټي او بي 12 ډیفیشنسي کاس کې کنه شراب نو هغه د وجه نه نیوټروفین کېدی شي خو په هغه کیس کې به ابسولوټ نیوټروفیل کاونټ د 1000 نه زیاتی. ड्रग د وجه نه چې کوم نیوټروفین یې کنه پای کې به ابسولوټ نیوټروفیل کاونټ لیس دین 5 نو په عام حالت کې 1000 نه زیات لکه مطلب شراب د وجه نه نیوټروفین او شو او دغه د وجه نه دوايي د وجه نه شو مطلب میډیکیشن د وجه نه پای کې ابسولوټ نیوټروفیل کاونټ ویل بی لیس دین 500. نو په دلته کوېسچن کې نیوټروفیل چې د په پرسنټیج کې راکړل کنه ابسولوټ نیوټروفیل کاونټ په 1500 کې نه دی راکړي. نو په داسې کیس کې به چلو کې چې کله 20% نه کم نیوټروفیل نو مطلب د ډرګ انډیوس دی 20% نه زیات نو شراب ادر فیکټر چې هغه پکې کنسیډر کولی شي. لکه دې کیس کې نیوټروفیل 15% دی. 34 مین دی کولیجن ورته شو هغه بلډ پریشر چې هغه 40 او ټیکیکارډیا ورته 110. نو هی ریسیو سیورل یونټ اف پیک ریډ بلډ سیل وی چې کله سټیبلایز شو نو پیشنټ ته ټینګلینګ سنسیشن دی ان هیز ټو اینډ فینګرز او سیرم کیلشیم چې دی هغه 7.2 دی. نو موست لایکلی د کاز اف پیشنٹ کرنٹ سمپټم از هغه د کیلشیم کایلیشن بای سبسټانس ان د ټرانسفیوز بلډ پروډکټ. کله چې مریض نه نارملی وینولو کنه نو هغه ته سټریټ انټي کواګولنٹ ایډ کو سیدن سټریټ هیپرین یا ایډیټم انټي کواګولنٹ په تور باندې هټ کو چې سټریټ ایډ کو کنه نو سټریټ ولګي کیلشیم کایلیشن کې کیلشیم ځان پورې ون خلی نو کیلشیم چې هغه کم شي دا ویني چې بل مریض ته واچو نو هغه کې هایپوکیلسیمیا وشي ټرانزینټ ډیو ټو سټریټ کایلیشن. دا ار کیس کې نه کې کله چې میچ یو ټرانسفیوژن مونږ کوو کنه نو هغه دا اخو دي غلطی راتلی شي. ویری امپورټنت ټاپک سکلیروډرما رینل کرایسس دا 20% اف پیشنٹ وذ سکلیروډرما چې د پای کې کیږي نو اسانه باندې پته لګي چې سکلیروډرما وی پیشنٹ ته او هغه نه بعد ورته رینل کرایسس وشي یعنی ګردی به فیل شي.
نو پریزنټیشن به سي سډن انسټ اف رینل فیلر وداوت پریویس کډنی ډیزیز مخکې ورته کډنی ډیزیز سکلیروډرما ورته ناڅاپي کې به ګردې فیل شي صحیح د دې سره مالیګننټ هایپرټنشن کیږي ورته او malignant hypertension د وجې نه به headache blurry vision nausea urinalysis may be normal or show proteinuria نو آسان الفاظ کې malignant hypertension symptom او sudden onset renal failure without previous kidney disease دا به clinical presentation lab به سي microangiopathic hemolytic anemia DIC او schistocyte thrombocytopenia نو microangiopathic hemolytic anemia د وجې نه به schistocyte DIC به ورسره او thrombocytopenia 53 اومن د systemic sclerosis اوس ورته headache دی نازیه ده انکریزینګ ډیسنیمیلیزم د هډیک نازیه چې راکن دا څه د وجې نه ده د مالیګننټ هایپرټنشن د وجې نه لاندې ګور بلډ پریشر چې دی هغه د 180/120 نه زیات دی یا 200/120 دواړه رینج والے هغه دواړو نه دلته کې زیات دی نو مالیګننټ هایپرټنشن دی ورته او دې نه علاوه وګوره هیموګلابین چې دی هغې 6.9 دی مطلب انیمیا ورته هم د پلیټلیټس هم کم دي ترمبوسایټوپین هم ده او کډنی هم فیل شي ده کرټنین ورته هم دی او دلته مخکې پریویس کډنی مطلب میډیکل هیستوري چې دا پای کې مخکې سي کډنی بیماری نه وه ایس پی سي کډنی فیل شي ده سب سیسټمیک سکلیروسیس ورته او اوس ورته مالیګننټ هایپرټنشن هیموګلابینی مطلب انیمیا ده ترمبوسایټوپینیا ده نو نیکسټ په دې کې څه ښکاري شیسټوسایټ نو دی چې دی سکلیروډرما رینل کرایسیس مخکې کس ته صرف سکلیروډرما وایي د وجې نه ناڅاپه ګردې فیل شي دي ترمبوسایټوپینیا ده ورته او مایکروانجیوپیتیک هیمولیټیک انیمیا ده ورته او هغې ثبوت سره چې هیموګلابین کم دی بلډروبین زیات شی دی سیدن د مایکروانجیوپیتیک هیمولیټیک انیمیا ده نو شیسټوسایټ به پرې میلاویږي فریبرل سمیر مني 21 مین دی پروګریسیو شارټنس اف بریث اینډ کف دې نه علاوه پیشنټ ته ویز دی اټ نایټ او ټوله شپه ناسي صحیح ده په سټي سکین باندې کې انټیرر میډیاسترنل ماس هم دی شو کازینګ ټریکل کمپریشن او سیرم لیول اف الفا پیټوپروټین ان بیټا ایچ سی جی لیول آر الیویټډ نو دی چې دی مکس جم سیل ټیومر مکس جم سیل ټیومر چې دی دا پریزنټ کیږي از انټیرر میډیاسترنل ماس نو دا وګوره ماس از انټیرر میډیاسترنل ماس کې تایموما راځي لیمفوما په درې واړو کې د خیر او جم سیل ټیومر چې دی دا په انټیرر کې راځي او تایراید ټیشو لایک اکټوپیک سبسټرنل ګیټر چې دا انټیرر کې راځي 15 boy with cystic fibrosis or the sticks is the intermittent nosebleed a few days ago اوس ورته وینه داسې ده چې قابو کېږي نه بروزینګ دی فار د فاست 2 month وی ډیفیوز بروزز along the extremities موجود دي نو cystic fibrosis patient او ورته بروزز دي او دغه دی ریکارنٹ بلیډینګ دی نو دا څه دی cystic fibrosis کې څه چل کېږي پینکریاټک انسفیشنسي د وجې نه فیټ سالوبل ویټامین ډیفیشنسي شي ون اف دیم از ویټامین کې نو ویټامین کې ډیفیشنسي د وجې نه صحیح ایبسنټ کوآګولیشن فیکټر اکټیویشن نو ویټامین کې ډیفیشنسي چې د کنده انډیکیټ ډایټري انټیک د وجې نه یعنې مال نیوټریشن د وجې نه کېدای شي ډیسارډر اف فیټ مال ابزارپشن لایک سیسټک فایبروسس بلیاري ارټریز د وجې نه کېدای شي ډیسارډر اف انټسټاین انفلیمیشن لایک سیلیک ډیزیز انفلیمیټری باول ډیزیز د وجې نه کېدای شي ډیکریز پروډکشن باي بیکټیریل فلورا یعنې فریکوینټ انټي بایوټیک یوز د وجې نه کېدای شي کلینیکل پریزنټیشن به سي ایزي بروزینګ میکوزل بلیډینګ جی آی بلیډینګ لیب کې به سي انکریز پی ټي اینډ آی ان آر او اف سویرلی ډیفیشن انکریز پی ټي ټي سږ کال جنې د خپو باندې دړ دی پور ډایټ دی خوراک سم نه خوري سکیټر اریتمیټس ریډ میکیولز دی دیټ ډونټ بلنچ ان bilateral lower extremity نو erythematous macule poor diet او leg pain edema او bleeding along the gums hemoglobin کم د انیمیا ده ورته صحیح ده مایکروسیټک انیمیا ده او ریټیکولوسایټ کاونټي برابر دی مطلب هیمالیسیس نه دی شي everything else is normal next best step in management is ascorbic acid level چې دی هغه وګوره نو دا څه دی ویټامین سی ډیفیشنسي ده دې کس کې د پور ډایټ د وجې نه نو انسفیشن ډایټ یا لیک اف سیټرس فروټ د وجې نه ده کېږي کرونیک الکوهل یا سبسټانس یوز د وجې نه کېږي نو الکوهل د وجې نه ویټامین سی ډیفیشنسي هم کېږي یوازې ویټامین بي 12 ته مه ګوره او سویر مال نیوټریشن لایک انوریکزیا یا ریسټرکټډ ډایټ دې کې ریسټرکټډ ډایټ د وجې نه امپیرډ کالاجن پروډکشن د وجې نه کېږي مینیفیسټیشن به سي کویلډ هیر پیری فالیکولر هیمریج پیټیکیا ایکیموسس امپیرډ واؤنډ هیلینګ میکوزل جنجوایټس وذ بلیډینګ مسکولوسکیلټل کې پیریاسټل هیمریج ارترلجیا او لیمپ په دې کیس کې په خپل مدد د وجې نه لیمپینګ وو کانسټیټیوشنل سیمټم کې ډیپریشن ویزوموټر انسټیبিলিټي کې دي شي لیف فاینډینګ وسه انیمیا نارموسیټک ار مایکروسیټک په دې کیس کې مایکروسیټک و نارمل پلیټلیټ کاونټ ان کوآګولیشن سټډي دا دواړه دې کیس کې ابسولوټلی نارمل ټریټمنټ سره اورال یا انجکټیبل ویټامین سی امپروومنت ودن ډیز ټو ویک دې سره وشي ټاکسیسټي اگزامپل ابډامینل پین ډایریا او وذ ایکسیسیو سپلیمنټیشن مطلب ډیر زیات ویټامین سی ورکړي که نه ایکسیسو ډوز د وجې نه مریض پریزنټیشن سی ابډامینل پین به ورته ډایریا به ورته 43 مین دی اریکټایل ډسفنکشن صحیح ده دې نه علاوه براونیش سکن پیګمنټیشن دی برون سکن دی او هایپرګلیسیمیا نه ډایبټیز ملیټس دی ورته
نو دا د څه علامات شو ورسره ښه بل وګوره with the increased risk د څه دی نو هغه د هیپاټوسیلر کارسینوما دا هیموکریماټوسیس د هیریډیټري هیموکریماټوسیس چې دی کنه دا بای برث موجودي او آیرن جمع کېږي په 30 to 50 سته چې انسان ورسي نو دکې دا دغه سیمټم چې دی هغه راشي لایک دا اریکټایل ډسفنکشن شو برون سکین شو A B C D یا نیمونیک وکنه نو A for adult presentation B برون سکین C cirrhosis D diabetes E atrophy of testicles صحیح ده نو دغه د ډي فار ډایبیټیز پکې ته نو دا څه شی دی هیموکروماټوسیس چې دی که نه د دې پریزنټیشن سي په 30 to 50 کې ومن چې دی هغه لیټ پریزنټیشن کړي شي ایون افټر 50 ځکه چې هغه منسټریشن سره وینه آیرن لاس کوي نو آیرن ډیفیوزیشن پکې زر نه کیږي نو دای هغه پوره مینیفیسټیشن لپاره سوپر ډوپر دغه دی چې سکین مینیفیسټیشن به سي نو دا مې د سکرین شاټ ته بالکل توله کو یو ریډ والا ورکه 16 boy with persistent epistaxis over the past 2 days. with no personal family history of excessive bleeding. صرف glomerulonephritis ورته او اوس کرټینین 4.4 دی مطلب کرونیک کډنی فیلر ورته شي د کرونیک کډنی فیلر د وجې نه چل کیږي پلیټلیټ ډسفنکشن کیږي صحیح ده نو د پی ټی ابسولوټلی نارملی کوګولیشن سټډي نارمل صرف پلیټلیټ ډسفنکشن دی او کرټینین رایز یعنی سی ګډي دا ورته نو بیس نیکسٹ سټیپ ان منیجمنٹ از نو اډیشنل ټیسټینګ از نیډډ پدې کې وګوره پلیټلیټس کاونټ چې دا هم 2 لک دی پلیټلیټس کاونټ هم نارمل صرف فنکشنینګ لاس شي دی نو پلیټلیټ ډسفنکشن کرونیک کډنی فیلر پیتوجینیسس دی رایزینګ یوریا د وجې نه اپ ریګولیشن اف نایټریک اسید وشي نو د وجې نه ډیکریز پلیټلیټس ایډیشن and activation and aggregation मतलब नाइट्रिक एसिड अप रेगुलेट شي هغه د وجې نه پلیټلیټس ایډیشن اکټیویشن او اګریګیشن نه کیږي نو پلیټلیټس ایکسپانشن وشي فیچر به ټیپیکل فیچر لیفت هینډینګ کې نارمل پلیټلیټس کاونټ می بي ار مایلډلی لو او نارمل کوګولیشن سټډي نو پلیټلیټ کاونټ کوګولیشن سټډي ابسولوټلی نارمل لکه دې کیس کې ټریټمنټ سره ډیسموپریسن which increase one relevant factor secretion from endothelial cell only required if having bleeding symptom or upcoming procedure نو دا ورته موږ صرف په دای کې کوو چې کله څه پروسیجر ورته کوو یا بلیډینګ سیمټومیټک بلیډینګ ورته نو دا ټریټمنټ مونږ هغه کیس کې کوو لانګ ټرم ریسک افټر ټریټمنټ اف فار هاجکن لیمفوما پیشنټ چې کله ټریټ شي کنه نو وید د عام پاپولیشن نه ډسپایټ اکوریټ ټریټمنټ نو د سټیل لایف ایکسپیکټنسي کمی څه د وجې نه 3 کاسز دي اولنی کاز چې هاجکن لیمفوما ریلیپس ار ریاکرنس نو فرست 8 to 10 ایئر کې دغه چې د پیشنټ چې هغه زیات تر څه د وجې نه مري ریاکرنس وجې نه هاجکن لیمفوما ته ریډیشن کیموتراپي سره بالکل ټریټ کړه ریاکرنس وجې خاص کر په فرست 2 ایئر کې ریسک زیاتې ډېر زیاتې او سټیل د 2 ایئر نه بعد هم تھرو آوټ د لایف ته د ریسک ډېر زیاتې بل سیکنډري میلیګنسي ریډیشن ته وکړو نو هغې د وجې نه پراکزیمیټي ایریا چې د بریسټ شو لنګ شو یا هیماټولوژیکل میلیګنسي شو لایک نان هاجکن لیمفوما نو بریسټ کینسر لنګ کینسر او نان هاجکن لیمفوما وغیره د وجې نه یعنې سیکنډري میلیګنسي د ریډیشن د وجې نه وشي د وجې نه څه پیشنټ چې دی هغه مړه شي دریم د کارډیواسکولر ډیزیز leading cause of death not due to malignancy most cardiovascular complication arise more than 10 years after treatment نو کیمو ریډیشن ریلیټډ ډیمیج ټو د هارت مسل وال او واسکولیچر د وجې نه کارډیواسکولر ډیزیز وشي او هغه هم انسان وژني نو د دې وجې نه هاجکن لیمفوما پیشنټ چې تا ټریټ هم وکړو که نه نو هغه دپاره به سکرینینګ پریونشن ته څه دپاره کوي انټینسیو سکرینینګ فار ایچ ریلیپس یعنې هاجکن لیمفوما ریلیپس دپاره به ټریټمنټ کوي سکرینینګ کوي د ټریټمنټ نه یو دم بعد ځکه اولني 2 کالو کې ډېر ریاکرنس چانس دی ا دې نه علاوه ادر میلیګنسي شو کارډیواسکولر ډیزیز شو نو دې دپاره به هم ته سکرینینګ شروع کوي 5 کالو نه بعد اولني 5 کالو کې صرف دغه دپاره وکړه ایچ ایل ریلیپس دپاره وکړه دې نه بعد ورسره کارډیواسکولر او سیکنډري میلیګنسي دپاره سکرینینګ شروع کړه 26 کالو ښځه ده وي سټیج 2 هاجکن لیمفوما دپاره کیموتراپي وید ریډیشن تراپي وکړه اوس دا تپوس کوي اسک اباؤټ د لانګ ټرم پروګنوسیس افټر د ټریټمنټ نو په دې کې کوم یو ګراف ټیک دی نو هغه دی اپشن نمبر اے اپشن نمبر اے ولې ټیک دی ځکه چې په دې کې وګوره ایئرز دی او دا پریویلنس دی که نه پرسنټیج پریویلنس نو دا وګوره ارلی د ریاکرنس چانس ډېر زیات دی بیا تقریبا 15 کاله تقریبا 5 کاله پس ریاکرنس چې دی که نه هغه بیا لږ کې ودرېدل دی صحیح ده ریلیټیولی فلیټ سټیل ایلیویټډ او سیکنډري میلیګنسي ریسک زیات شوی نو اول نه ریاکرنس ریسک وروستو سیکنډري میلیګنسي ریسک لاندني ګرافونه وګوره نو په دې کې یو کومه دغه نشتی اول نه ریاکرنس وروستو سیکنډري نو دا از اونلی کریکټ انسر اوس فیزیولوژیکل انیمیا اف انفینسي سټډي کو دا په آی تھنک په 2 یا 3 ویډیو کې ما رینډم هیماټالوجي کې ډسکس کړل خو هغه کنسپټ ټیم کې صحیح ما نو کلیر کړی اوس صحیح کلیر کوم درته چې کله انسان ماشوم پیدا شي کنه یو دم نو د ټیشو اکسیجنیشن یو دم زیات شي ولې زیات شي
هغې دا ریزن دی. اولنۍ خبره ترانزیشن فرام فیټل ټو اډلټ سرکولیشن. اډلټ سرکولیشن چې دی په کې لنګ ایکسپینډ شي، پلمونري سرکولیشن ډیولپ شي او هغه ډېر اډیکویټ اکسیجن ټرانسپورټ شروع کړي، نو ټیشو اکسیجنیشن زیات شي. دویمه خبره اکسیجن اویلیبیلیټي. په ایر کې اکسیجن 21% دی او په پلیسنټا منطقه کې کوم اکسیجن اویلیبل هغه 5 to 6% دی، نو دیټ از انادر کاز فار انکریز اکسیجنیشن. دریم ریمووال اف پلیسنټل سرکولیشن، هغه لو اکسیجن سرکټ دی، نو دا انادر فیکټر شو او ایکسپنشن اف لنګ انادر فیکټر شو. نو د دې وجې نه فیټس چې کله پیدا شي که نه، نو د اکسیجنیشن ځکه یو دم د ټیشو اکسیجنیشن زیات شي. نو فیزیولوژیکل انیمیا چې ده کنه دا ټرانزینټ کنډیشن دی دیټ اکر ان انفنټ اراوند 2 to 3 months اف ایج. د 2-3 میاشتو ماشوم کې کېږي او کریکټرایز باي ډیکلاین ان هیموګلابین لیول ډیو ټو ډیکریز ان اریتروپویټین پروډکشن. کاز یې څه دی؟ سډن انکریز ان اکسیجنیشن افټر برث. نو اکسیجن ټیشو ته زیات شو که نو اریتروپویټین سپریس شي، نو هغه سپریس اریتروپویټین د وجې نه چلو شي ریډیوز آر بي سي پروډکشن ان د بون میرو او فیزیولوژیکل هیموګلابین اراوند 11 ګرامي کین بی as low as 9 gram at 2 to 3 month of age. نو هیموګلابین چې دی دا ماشوم کې څو تر ورغړي 11 تر ورسي او اپ ټو 9 ته هم رسېدی شي. نو کریکټرسټک پسې مې بي اسیمپټومیټک دې نه علاوه نارموسیټک به RBC by normocytic associated with normal or slightly elevated reticulocyte count but without compensatory reticulocytosis. Slightly elevated reticulocyte count پکې راتلی شي. Diagnosis 2 to 3 months of age, hemoglobin 11 or lower, absence of sign of hemolysis like elevated reticulocyte 2% number reticulocyte زیات نه او absence of microcytosis. small red RBC بني بلکې normocytosis به normal RBC به. پیتالوژیکل انیمیا ان انفینسی نه به څنګه ډیفرینشیټ کوي؟ پیتالوژیکل کې به هیموګلابین نه کمی څه د پدې کې 9 to 11 ته آی کین پدې کې پیتالوژیکل کې به نه کمی. ساين اف هیمالیسیس به لایک الیویټډ ریټیکولوسایټ کاونټ. دریم فرق چې آی کې نارموسایټ مطلب نارمل آر بي سي پدې کې مایکروسایټوسیس وي. 10 هفتو ماشوم دی مطلب 2 میاشتو صحیح ده. فالو اپ وزټ لراغلی لیب ټیسټ باندې کې لیکوفینیا انیمیا میلاو شو وی ټرم برته د شي دی. نو هغه مخکې پر لما غلط کنسپټ راکړو چې دا پری ټایمینه بر ټرم هم کېدی شي صحیح ده او پری میچور کې هم کېدی شي. نو دې نه علاوه ښه کمپلیټ بلډ کاونټ چې دی که نه 2 هفتې مخکې هیموګلابین 10.3 اوس 10.1 دی. ایم سی وي چې دی هغې نارموسیټک رینج کې دی او ریټیکولوسایټ چې دی هغې زیات شوی نه دی، ټونه کم دی. نو ریټیکولوسایټ هم برابر دی، هیموګلابین هم د 9 نه زیات دی او نارموسیټک آر بي سي دی پکې دا یعنی ایم سی وي 80 to 100 منث کې دی. نو دا ټول فیچرز شو د فیزیولوژیکل انیمیا اف انفینسی. نو د دې کاز صحیح ریډیوس اریتروپویټین پروډکشن ډیو ټو انکریز ټیشو اکسیجنیشن افټر برث. 32 کالو ښځه د فیټیک دی ورته فیناټاین تراپي سیزر دپاره استعمالوي. جنجیوال هایپرپلیزیا او پالر دی ورته. جنجیوال هایپرپلیزیا د فیناټاین سایډ افیکټ دی او پالر چې دی د فیناټاین د وجې نه B9 ډیفیشنسي کېږي، نو هغه انیمیا د وجې نه ورته پالر دی. هیموګلابین 10.8 دی، ایم سی وي 105 ده. نو دې ته څه شی دی؟ میکروسیټک انیمیا ده. نو میکروسیټک انیمیا وذ فیناټاین یوز اس څه شی دی؟ دا فولیک اسید B9 ډیفیشنسي انیمیا ده. فولیک اسید که دې ورسره ورکړه ټیک به شي. 42 کالو کس دی وی چې دې ته سیکنډ اپیسوډ اف ډي وي ټي وشو په 2 کالو کې. ان پروډکټیویټي ورته کېږي صحیح ده. نو ریکارنټ ان پروډکټیویټي ورته کېږي خو دته نه پرولانګ ایموبیلیټي ده، نه لانګ ډسټنس ټریول دی، نه لوور ایکسټریمیټي ټراما وغیره ده. مطلب دا ریس فیکټر چې دی دا ټول ایکسکلوډ شو. نو وی ترمبوفیلیا ورکا په اډر کو. نو یوز اف ایچ اف د فالوینګ ډرګ از موست لایکلی ټو لیډ ټو لو پروټین اس لیول. نو دین آسان کوېسچن نور څه کېدای شي؟ پروټین وارفرین چې لکه 27910 پروټین سی اینډ اس چې دی هغه انهبیټ کوي. نو چې کله ته ترمبوفیلیا لپاره ورکړه کې خاص کر پروټین سی ډیفیشنسي لپاره که نه، نو پروټین اس لپاره صحیح ده. نو ته به وارفرین چې دی هغه 2 هفتې مخکې ډسکنټینیو کړه چې غلط ریزلټ رانه کړي، ځکه وارفرین هم پروټین اس کموي که نه. نو که ته وارفرین پیشنټ استعمالوي تا ورته دا ټیسټ وکړو نو د پروټین اس چې دی دا د وارفرین د وجې نه کموي، ته به اس بي وایي چې دته پروټین اس ډیفیشنسي د هغې د وجې نه دته ترمبوفیلیا د بار بار ورته ډي وي ټي کېږي. نو وارفرین should be discontinued 2 weeks prior for elevated protein S level. Evaluating protein S level. Superior vena cava syndrome. Superior vena cava syndrome څه شی دی؟ obstruction of superior vena cava which impede venous return from head, neck and arm. نو ساین سیمټم به څه شي چې د لاسونو او د نیک او سر نه وینه بنده شوه نو دا به وپړسېږي صحیح ده. نو ډسنیا به ورته شارټنس اف بریث، وینس کنجیشن به او سویلنګ اف هیډ، نیک اینډ آرم به. د دې کاز څه دی؟ 60% کیس کې لنګ کینسر او نان هاجکن لیمفوما دا د دې کاز دی. د نه علاوه نور ادر کازز هم کېدی شي. Diagnosis chest X-ray can identify the cause of SVC in more than 80% of the cases. No abnormality on chest X-ray should be followed up with CT scan or histology to determine tumor type and guide therapy. مطلب دا شو چې
نان سوري سوپیر وینیکل سینډروم کې ټول عمله ایکس ری وکړه، ایکس ری نه بعد سی ټي سکین وکړه، دې نه بعد هیسټالوجي وکړه چې کوم قسمه ټیومر دی. 55 کالو کس دی، وی لاسونه او مخې پړسېدلي، ویټ لاس دی ورته 40 کالې سیګرټ څښلي، وین ان د انټیریور چیسټ وال اپیر انګارج. نیکسٹ بیسٹ سټیپ ان مینجمنٹ از چیسٹ ایکس رے. نو سوپیر وینیکل سینډروم کې چیسٹ ایکس رے فالوډ بای سی ټي فالوډ بای بایاپسي هیسټوپیتالوجیکل ایوالویشن دپاره. 33 کالو کس دی ویت فیور ویټ لاس، فیور ویټ لاس مطلب بی سیمټم او دې نه علاوه هایلر او میډیاسترل اډینوپیتي دی. نو لیمفیډیناپتي پلس بی سیمټم نو دا څه شی دی؟ هاجکن لیمفوما. ډایګنوز لپاره موږ څه کوو؟ د هاجکن لیمفوما اکسیجن لیمف نوډ بایاپسي، مطلب لیمفیډیناپتي کوم ځای کې چې ده هغه لیمف نوډ چې دی بایاپسي وکړه، او که لیمفیډیناپتي ورسره نه وشي نو بیا موږ به څه چل کوو؟ موږ به پټ سکین کوو with 18 FDG. PET scan with 18 FDG مطلب دا پوزیټران امیشن ټوموګرافي سکین with 18 فلورو ډي اکسي ګلوکوز. نو دا مونږ پیشنټ لور کو چې کله ورته لیمفیډیناپتي نه مونږ لیمف نوډ اکسیجن بایاپسي نشو کولی، نو دا الټرنیټیو ډایګنوسټیک چایس دی په هاجکن لیمفوما کې. اوس دې نه مونږ ته پته څنګه لګي چې کوم ځای کې ټیومر و که نه، نو هغه ځای کې به میټابالیک ریټ ډېر زیات هایي. نو ریډیو ټریسر چې دی که نه، دا ریډیو ټریسر په دې کیس کې FDG دی، فلورو ډي اکسي ګلوکوز. نو دا د دې اپټیک به ډېر زیات وي. په پیټ سکین به مونږ ته د دې اپټیک پته ولګي چې اپټیک ډېر زیات و، نو مونږ ته پته ولګي او یس دیس از ټیومر هاجکن لیمفوما. خو چونکې د FDG چې اصل کې ګلوکوز دی که نه، نو د دې پول چې دی دا هغه ارګن چې کوم های ګلوکوز ریکوایرمنټ دی ورته لایک برین کډني لیور، نو هغې کې هم زیات دي. څه دی داسې نه چې تاسو په سنیرو کې راکړي چې لیور کې FDG اپټیک زیات و په پیټ سکین منته کې، نو دا دغه نه دی. هاجکن لیمفوما خبره نه ده. نو بي سیمټم او ورسره FDG اپټیک زیات و په لیمف نوډ والا ایریا کې، نو هره به ته دغه تاسې هاجکن طرف ته